بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د جلسې او جلوسونو. مخکې هم مونږ کتل چې په سرکاري ګاړو چې کوم استعمال یا هغې نه علاوه نور چې کوم وسایل دي هغه به استعمالېده په جلسو کې، په جلوسونو کې. نن چې کوم دی نو پېښور های کورټ حکم جاری کړی دی چې راتلونکي وخت کې به نه څوک سرکاري وسایل استعمالوي خپل ذاتي کار لپاره یا جلسو جلوسونو لپاره. نور څه ویلي دي های کورټ یا کورټ څه اډر ورکړی، آیا په دغه اډر باندې به چې کوم دی عمل درآمد وشي که به ونه شي؟ دا وخت موږ سره سید کامران علي شاه موجود دی. کامران صاحب تاسو ته په ننني پروګرام کې هرکلی وایو. مننه جی. کامران صاحب تاسو سره ځکه ډسکس کوو چونکې تاسو سره کوټ بیټ دی نو لږ خبرونه تاسو سره زیات وي د کوټ حوالې سره. دا راته ووایه مونږ به کتل چې کله وزیر اعلی علي امین ګنډپور صاحب موجود و په خپلې څوکۍ باندې، نو که هغه به اسلام آباد ته جلسې لتلو یا به دلته سوري جلوس له بتلو یا به په خیبر پښتونخوا کې جلسه کېده یا ایکس واي زیډ په بل ځای کې، نو په هغې کې به د سرکاري ګاړو یا هغې نه علاوه نور چې کوم سرکاري وسایل دي د هغې استعمال به ډېر زیات کېدو. نو آیا نن کوټ پېښور های کورټ چې کوم دی نو یو اډر ویستی دی نو څه به وایي؟ د ټول ناول خو ډیره مننه. زه به د دې ټول سیزونو پس منظر ته لږ لاړ شم جی چې څه شوي وو داسې چې پیښور های کورټ کې د وکلاو د طرفه جی یو ریټ پټیشن دایر شو، او په هغه ریټ پټیشن کې د عدالت نه دا غوښتنه وشوه چې صوبایي حکومت دی هغه تر حکم وشي جی چې کم سرکاري وسایل دي هغه د خپل سیاسي مفادو لپاره نه استعمالي. لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه په تیر وختونو کې چې کله پخوانی وزیر اعلی جی خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور په څوکۍ او هغوی د خپل مشر د راخلاصي دپاره کوم تحریک شروع کړو، نو په هغې کې ظاهره خبره ده چې علي امین ګنډاپور به ته نو هغه سره به دغه سکواډ ته ځکه چې هغه د یو صوبې چیف ایگزیکټیو و، جی په هغه سکواډ کې به هغه سره تر د ریسکیو 1122 د گاډو پورې تلل. خو کله چې به دوی اسلام آباد ته تلل نو وفاقي حکومت به اکثر لکه د لا اینډ آرډر سچویشن په بنیاد باندې به هغوی جی موټر وی یا لارې بندې کړې وې، دوی به بیا ځان سره هیوي مشینري یوړه، هغه لارې به پې کولاولې او اسلام آباد پورې به دوی ورسېدل، بیا هلته به هغه هیوي مشینري هم د لارو کولولو لپاره استعمالېده. جی نو دا خو صحیح خبره ده چې ریسکیو 1122 دا خدمات دي د عوامو دپاره چې هغوی به د عوامو د هر سهولت خیال ساتي. خو چونکې دلته مسله بدله وه، دلته سیاست و. دلته مسله داسې وه چې دا د سیاسي یوې ډلې کارکنانو او د هغوی مشران و، هغوی به تلل. نو لکه دا خو د ټیکس پیسه ده، په کوم چې دا ادارې جوړې دي، جی په کوم چې دا ادارې چلیږي روانې دي، او دا د ټیکس پیسه د خیبر پښتونخوا د ټولو عوامو ده، جی دا د یو ډلې د کارکنانو نه ده. نو په دغه بنیاد باندې چې کله دوی اسلام آباد ته لاړل یو ځل، او هلته په دې باندې چې دی نو کوم دغه وشو سټرایک به ورته ووایو هغه وشو، نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا د ریسکیو 1122 ډېر زیات ګاډي چې دی نو هلته د اسلام آباد انتظامیې په خپل تحویل کې واغشتل. د ریسکیو 1122 چې کوم اهلکاران وو هغه هم یو قسمه ګرفتار شو، هغوی خو بیا راخلاص شو، خو هغه ګاډي اوس هم هلته ولاړ دي. د دغې نه پس په خیبر پښتونخوا کې پرله پسې داسې واقعات وشو چې په هغه واقعاتو کې د ریسکیو د مشینرۍ ډېر ضرورت و، او هغه مشینري کمه وه ځکه چې هغه په اسلام آباد کې وه. څنګه چې په بونیر کې سیلاب راغلی. بونیر سیلاب شو، د سوات سیلاب شو، دلته په هغه جوخت ورځو کې زمونږ په حیات آباد انډسټریل سټیټ کې په یو کارخانه کې اور لګېدلی و، هغه تر 2 ورځو پورې روان و. او موږ سره مشندري نه وه. موږ سره مشندري نه وه، دغه نو، او چې کوم دغه و هغه ناکافي و د هغې دپاره. نو په دغه بنیاد باندې پېښور های کورټ کې دغه ریټ پټیشن دایر شو، په هغې کې ډېر زیاتې اورېدنې وشوې، او ججانو چې دی نو حکومت هم واورېده، حکومت ته هم نوټسونه جاري کړه، دغسې وفاقي حکومت ته هم نوټسونه جاري کړه، د هغه خپل چې کوم طریقه کار دی د هغې مطابق چې داسې یو فیصله شفاف طریقې سره وشي چې هغه دا څیز پکې کنټرول کړی شي. جی
بهرحال دغه ټول دغه چې وشو د هغې نه پس نن پېښور های کورټ په څلورو صفحاتو باندې مشتمله یو فیصله جاري کړه کومه چې جسټس صاحبزاده اسدالله صاحب لیکلې ده او په هغه فیصله کې د هغه ریټ پیټیشنز حوالې ورکړي دي او د هغې غوښتنې او بیا د هغه اورېدنو ټول نچوړی په دې کې دغه کړی چې د ټول لومړۍ خبره خو دا ده چې صوبایي حکومت ته حکم ورکړی دی چې د نن نه پس به چې کوم سیاسي جلسې جلوسونه یا سیاسي مقاصد دي جی. د هغې دپاره به د خیبر پښتونخوا سرکاري وسایل نه استعمالیږي که هغه د سرکاري ګاړو په شکل کې وي که د هغه د مشندرۍ په شکل کې وي یا په نور کوم شکل کې هم دغه وسایل دا به نه استعمالیږي. دویمه خبره په هغه کې دا کړې ده چې چونکې دا د عوامو پیسه ده د عوامو د جی. ټیکس پیسه ده نو داسې کول چې دی دا د ضابطه اخلاق هم خلاف ورزي ده او که یو سړی جلسه کوي جلوس کوي یا خپل څه ایجوټیشن کوي نو هغه د په خپلو وسایلو جی. باندې ارینج کړي خو چونکې دا پیسه دا ټیکس د خیبر پښتونخوا د ټولو عوامو دی دا د یوې مخصوص طبقې یا د یو مخصوص جماعت د کارکنانو دپاره نه دی او نور هم داسې ډېرې بې ضابطګۍ په نورو څیزونو کې هم کېږي نو تقریبا دا یو داسې ښه فیصله به ورته ووایو چې صوبایي حکومت ته خپل فرایض هم په ګوته کړي دي صوبایي حکومت ته دا هم په ګوته کړي دي چې ستا ضابطه اخلاق ستا کوډ اف کنډکټ څه دی صوبایي حکومت ته دا هم ویلي دي چې که ته چېرې د صوبایي خزانه خپل جاګیر ګڼې یا د خپل مفادو دپاره استعمالوې نو دا ستا نه ده دا د دې عوامو ده دا به د عوامو د مرضۍ مطابق د عوامو د فلاح او بهبود دپاره د عوامو د خیر ښېګړې دپاره به استعمالیږي نو په دې باندې ډېرو سیاسي مشران هم وکلا برادري هم او ډېرو خلکو په خپل تاثرات هم ورکړي دي او د ټولو همدغه وینا ده چې یو ډېره ښه فیصله ده. کمال صاحب دا راته وایي په حیث صحافي آیا په دې باندې به څومره عمل درآمد وشي که به ونه شي او که ونه شو نو بیا به څه کېږي مخکې چونکې اډر د کوډ دی شاجي د ټول نه غټه مسله دا ده چې زمونږ په ملک کې المیه دا ده جی چې فیصلې خو وشي او ډېرې ښې فیصلې وشي جی خو عمل درآمد کول دا بیا ډېره مشکله شي. اوس لکه که ته الیمین ګنډاپور به هم په خپل وخت کې هم دا خبره کوله جی چې زه یو منتخب ممبر صوبایي اسمبلي یم او بیا یو ټاکلې شوی وزیر اعلی یم او زه چې کوم ځای ته ځم نو زما د حفاظت دپاره او زما د دغه دپاره به ما سره زما سکواډ ځي نو منلې شوې خبره ټیک ده ستا سکواډ دې ځي سکیورټي خو دې ځي هغې باندې سکیورټي څوک خو پابندي نه پوره کوي لکه زه درته یو خبره وکړم دا خلک چې که نن دا زموږ د قوم یا د یو صوبې د ملک دا هغه سرداران جی. مشران نو بیا د پروتوکول حساب سره هم او د دې ځای د روایاتو حساب سره هم او د ملکی حالاتو مناسبت سره هم دغه خلکو ته سکیورټي ورکول دا د سکیورټي ادارو ذمہداري ده لازمي به ورکوي ځکه چې دا د عوامو منتخب خلک دي خو که هغه د هغه پریویلیج لا د هغه اسانو ورکولو نه هغه غلطه فایده لي نو بیا خو په کار اغلی دي چې یاره په دې باندې سوچ وکړي ځکه چې د یو صوبې چیف ایگزیکټیو چې دی نو هغه به دومره ورکوټې سوچ نه ساتي چې هغه صرف د خپلې پارټۍ پورې محدوده شي بلکې هغه به د صوبې د ټولو عوامو دپاره کار کوي او دغه سوچ به ساتي. لنډو ټکو کې راته ووایي پروګرام وخت چونکې په ختمېدو کې دی نوی وزیر اعلی سهیل افریدي یو نوی ځوان دی آیا در دې دمه پورې هغه څه سرکاري وسایل استعمال کړی دی تر اوسه پورې خو چې کوم په نظر کې راغلي دي نو لکه د هغه چې کوم خپل سکیورټي دا کوم سکواډ دی بالکل هغه خو که هغه هر چېرته ځي اوس که نه هغه نه سکواډ باندې خبره نه کوو د خپل مشر جی سره دغه له ځي او که هر ملاقات چېرته ځي له ملاقات له ځي اسلام آباد ته ځي نو هلته کے پی هاوس دی او هغه د هغه ځای جی استعمال لا تیږي یا چا سم بالکل کوي هغه تر دې دمه پورې خو داسې څه خاص دغه نه راغلی او تاسو چې کومه خبره وکړم یقینا ځوان او دغه وینه ده او لازمي خبره ده او ډېر خلک دا وایي چې د دې دغه دپاره څه ناڅه هغه ښه ثابتېدی شي خو اوس دا د وخت په دغه باندې منحصره ده چې هغه مخکې ځي د هغه ویژن څه دی هغه د دې صوبې د ترقۍ د خوشحالۍ دپاره څومره کار کول غواړي او هغه که د دغې نه اخوا کېږي نو یقینا که صرف د خپل مشر د ازادۍ دپاره او د هغه د راخلاصولو دپاره هغه کار کوي او صوبه بیا لکه د مخکې په شان په بیک فوټ باندې ځي او بیا د
ترقیاتي کارونو او د دې ولس د خیر ښېګړې دپاره څه داسې دغه وسرني نو زه وایم چې بیا په مخکیني او په ده کې هېڅ فرق نه پاتې. ډیره مننه کامران صاحب، یقینا ډیره ګټورې خبرې هم شریک کړي او امید ترې نشته دی، ځکه چې یو نوی ځوان او نوی مطلب وزیر اعلی رالو، خو الله دې وکړي چې کم کارونه دي د عام خلکو هغه دې مخکې کړي او ګورو هم چې لګیا یې کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي، خو الله دې وکړي چاپې وال ښه خبره ده خو چې په هغې باندې عمل درآمد هم وشي. ګرانو کتونکو دا و زموږ نننی پروګرام، در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت، د لوی الله په امان.